الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار جهنم وسلسلة الشياطين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها حقه العظيم انتهائی واجب الاحترام کرنو قدردان و مشران و کشران دار رمضان المبارک میاش نبی علیہ السلام ورطا رحمت میاش ویلی دی پدی مبارک میاش کی اللہ رب العزت مسلمانانو درفع درجات دفارا مختلف اعمال چې کم دی هغه متعین کړي دي او په هغه تمام اعمال باندې د الله رب العزت د طرفه انتهایی اجر الله کې خو دی لکه یو د رمضان مبارک روزه دویم د افطار په وخت کې چې کم دی دعا قبل دل دریم د پیشمنی مبارک سنت طریقہ سلورم د رمضان مبارک په هر شپه کې قیام اللیل یعنی سنت مؤکدہ تراویح قرآن کریم تلاوت دارنګه دا رمضان مبارک په ہر تراویح په هر سجده باندې انعامات نعمتونه برکتونه رحمتونه د جهنم نه د قیدیانو خلاصې شب قدر چې د زرو میاشتو نه الله ته غوره او بهتره ده اعتکاف چې د الله رب العزت پنیز باندې یو بهترین عمل دی دا ټول عبادت الله رب العزت په ماه رمضان مبارک کې دی امت لور کړي حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چې دا ماه رمضان مبارک
دا د غمخوارۍ میاشت ده، د رحمت میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې زما د امت د فقراو مؤمنانو مسلمانانو روزي چې کوم دی الله زیاتوي. او بل روایت کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې رجب المرجب یعنی د شعبان مخکې چې کوم میاشت راځي هغه ته رجب ویل کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه فضیلت داسې بیان کړی دی، فرمایي رجب دا زما د امت میاشت ده او د دې رجب د میاشتې په تمامو میاشتو باندې فضیلت داسې دی لکه زما د امت په نورو امتونو باندې چې کوم فضیلت الله رب العزت جوړ کړی دی. یعنی د رجب د میاشتې فضیلت رب ذوالجلال د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت چې ډېر لوی فضیلت الله قرآن او حدیث کې د هغې ذکر کړی دی. په تمام پاپ سابقه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په امتونو کې د ټولو نه بهترین امت چې کوم دی هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک امت دی. دارنګه د شعبان المعظم د میاشت بارکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شعبان شهری یعنی دا د شعبان میاشت چې کوم دی دا زما میاشت ده. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد شعبان المعظم او مبارک میاشت کې د نفلی روزو چې کوم اهتمام کو هغه به په نورو میاشتو کې نه کو. او بل روایت کې راځي چې کله به د شعبان المعظم مبارک میاشت شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بستر مبارک چې کوم دی راغونډ کړلا او دا به ارشاد فرمایل چې زما د مهنت ورځ چې کوم دی الله شروع کړي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې په دې شعبان المعظم په دې مبارک میاشت کې با نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې عبادت کو د الله چې داسې عبادت په نورو میاشتو کې نه کو. یعنی په عبادت کې به ذوق شوق لگن محبت او اضافه چې کوم دی هغه شروع شولا. ځکه ارشاد فرمایلی دي و شعبان شهری دا د شعبان نه میاشت کوم دی دا زما میاشت ده. و رمضان شهر الله او د رمضان مبارک میاشت دا د الله میاشت ده، دا د رحمتونو میاشت د الله میاشت ده. ځکه حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې سبا د قیامت پر ورځ باندې د انسانانو د اعمالو چې کوم ورکړه کیږي هغه به د فرشتو په لاس باندې کیږي. یعنی مسلمانانو انسانانو بندگانو امتیانو چې څومره نیک اعمال په دنیا کې کړي وي نو د قیامت په هغه لویه ورځ باندې به الله رب العزت د هغې انعامات د هغې برکتونه د هغې فائدې او د هغې جزا او بدله چې کوم دی د فرشتو په لاس باندې ورکوي. دا د الله قانون دی. لیکن د رمضان مبارک د روزې بارک نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې الله رب العزت په خپل فرمایلی دي الصوم لی، دا د رمضان مبارک روزه چې یو بندګ دی دای زما د پارک دی وانا اجزا به او د دې جزاء او بدله چې کوم دی هغه زیم. نو د قیامت په ورځ باندې با الله رب العزت د رمضان مبارک د هر روزې بدله چې کوم دی هغه د خپل رضا مطابق ورکړي. او بل حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چې د رمضان مبارک دا روزه دا د الله د پاره انسان دی د الله د رضا د پاره دی او د الله رب العزت حکم غنی او دیګ دی. د الله نه ما سوا
دا یو داسې عبادت دی چې د هر عبادت په دنیا کې بل انسان ته پته لګي. یو سړی سخی دی او دې سخاوت کوي، زکات ورکوي، صدقات ورکوي، نفلی خیرات ورکوي، د الله په نامه باندې ورکړه کوي، د چا سره مرسته کوي، خیر ښېګړه کوي، د چا تعاون کوي. هر سړی ته پته لګي چې دا سړی سخی دی. او حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي السخی قریب من الله. داسې سخی سړی چې کوم دی الله ته نږدې دی چې د مال ډېره حصه چې کوم دی د الله په دین باندې لګي، د مال ډېره حصه چې کوم دی په فقراو، مساکین، مهاجرینو او یتیمانو، مسکینانو باندې لګي، د مال ډېره حصه چې کوم دی هغه پنادار او مستحقین او غریبانو غرباو باندې لګي، او د مال ډیره او وافره مقدار حصہ چې کوم دی د الله په دین باندې لګي. وای داسې سخی انسان الله ته نږدې دی. وقریب الی الجنه، او داسې سخی انسان الله جنت ته نږدې کړی دی. وبعید من النار، او داسې سخی انسان الله د جهنم نه لرې ساتلی دی. نو دا د رمضان مبارک میاشت دا د سخاوت میاشت ده چې څنګه دا د رحمتونو میاشت ده دغه شان دا د سخاوت میاشت ده. او زما عزتمندو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو قول دی، هغه ارشاد فرمایي چې دا د رمضان مبارک څومره ښکلې میاشت ده، یعنی دومره مبارکه میاشت ده، رحمتونو والا میاشت په موږ باندې الله راوستله چې دا موږ د ګناهونو نه پاکي، الله ته نږدې کوي. او بیا ارشاد فرمایي چې په دې کې خرچ کم دی هغه د جهاد فی سبیل الله په شان چې کم دی د هغه خرڅ ثواب الله ورکوي. یعنی د رمضان مبارک په میاشت کې یو سړی په غرباو باندې، یتیمانو باندې، مسکینانو باندې، غریبانو، مستحقینو باندې خرچ کوي، دا رنګې د افطار د پاره د خپل بچو تنظیم کوي. دا فالتو شیزونه نه دي، روجامات راوړي، د کانې پینې اشیاء ول راوړي، یعنی په دې شیزونو باندې پیسې خرچ کی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي گویا کې د جهاد په میدان کې چې څنګه انسان د الله په نامه باندې خرچ کوي او د هغې کوم ثواب ملاویږي، هغه د رمضان مبارک په میاشت کې په دغه خرچ باندې چې کوم دی الله رب العزت د هغې ثواب کې ښودي. او بیا زما عزتمندو دا دومره مبارکه میاشت ده چې د هغې په فضیلت کې نبی علیه السلام ارشاد فرمایي اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه، یعنی وفي روایت فتحت ابواب الرحمه، یعنی الله رب العزت رمضان مبارک پراتلو باندې د جنت دروازې کولاوږي. او په بل روایت کې راځي چې د رحمت دروازې الله کولاوږي. وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې الله رب العزت بند کی. وسلسلت الشیاطین، او شیطانان چې کوم دی هغه قید کړی شي. او بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې کله د رمضان مبارک میاشت شروع کیږي نو د دې مبارک میاشت په هر شپه باندې الله رب العزت د افطارې په وخت کې هغه لزر کسان د جهنم نه خلاصي، یعنی هغه قیدیانو له خلاصي ورکوي چې په هغوی باندې جهنم واجب شوی. مونږ او تاسو د دنیا په قانون کې وګورو، زمونږ او تاسو د دنیا قانون داسې دی لکه د شب قدر شپه راځي، گورنمنٹ اعلان وکړي چې د جیل نه به چې کوم دی دونه خلک هغه ازادېږي، هغوی ته پروانه د ازادۍ میلاو شي. د وړوکي اختر شپه یا ورځ را روانه وي
نو زمونږ او ستاسو ګورنمنټ چې کوم دی هغه حکومت دا اعلان وکړي چې دونه خلک چې په هغوی باندې دا سزا خطې دا قیدیان دي چې کوم دی هغه آزاد کړی شي هغوی له د ازادۍ پروانه ورکړی شي هغه د جیل نه آزاد شي دا خو د دنیا قانون دی زما د رب العالمین قانون وګوره انسان صرف په خوشحالۍ باندې قیدیان د جیل نه آزادۍ یو پیری آزادۍ په کال کې یو ورځ آزادۍ لیکن رب ذوالجلال قانون او د رب ذوالجلال سخاوت ته وګوره چې د رمضان مبارک په هره شپه کې چې کوم دی الله لس لکه قیدیان چې کوم دی د جهنم نه آزادۍ لس لکه قیدیان یو دونا پنځنا لسنا ذره لس زرنا یو لاکنا پنځه لاکنا لس لکه قیدیان الله رب العزت د جهنم نه آزادۍ مونږ او تاسو د افطارۍ په وخت کې ناس دعاګانې غواړو الله وایي د دې افطارۍ په وخت کې زه د مسلمان یو دعا مقبوله ګرځومه چې دې کومه دعا غواړي 3 دعاګانې وغوښتې 15 دعاګانې وغوښتې 10 وغوښتې 20 وغوښتې په هغې کې به یوه دعا د کامل او مغفور او الله رب العزت ته چې کوم دی رسېدلي په دغه وخت کې الله رب العزت د جهنم د قید نه لس لکه قیدیان چې کوم دی هغه آزادۍ او بیا حدیث پاک کې نبی علیه السلام مزید وضاحت کړی دی چې هر ورځ لس لکه قیدیان الله آزادۍ لیکن چې کله د رمضان مبارک آخري ورځ راشي د رمضان مبارک په آخري ورځ باندې الله د جهنم نه دومره قیدیان آزادۍ لکه د رمضان د اول ورځې نه واقع تر آخري وخت پورې د آخري ورځې پورې چې څومره قیدیان الله د جهنم نه آزاده کړي دي دومره قیدیان الله رب العزت په یو ورځ د رمضان مبارک په آخري ورځ باندې آزادۍ څومره لوی رحمت دی د الله څومره لوی انعام دی د الله څومره سخی بادشاہ دی الله ته چا ضرورت نشته الله وراء الورا دی الله لوی دی الله خالق دی الله مالک دی داغه مرضی ده چې څه کوي نو یو خو په دې کې د جهنم نه الله په هره ورځ باندې قیدیان آزادۍ او بیا نبی علیه السلام ارشاد فرمایل کعب ابن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې د رمضان مبارک میاشت کې نبی علیه السلام منبر ترا نږدې کړو مونږ ته دا ارشاد فرمایل صحیح وي وای مونږ ټول صحابه را جمع کړو او په خپل منبر مبارک ته وختو د الله حمد و ثنا ویلا او د الله د حمد و ثنا نه بعد چې کوم دی چې کله منبر ته وختو نو د خطور مخکې په اوله سړی باندې چې خپه کې خودله بي آمین په دویمه سړی باندې چې خپه کې خوده بي آمین په دریمه سړی د منبر چې خپه کې خوده بي آمین بیا صحابه خو صحابه وکړه پتنګانو مجنونانو عاشقانو د هر عمل تپوس په نبی علیه السلام نه کو زموږ استادو په شان دي خلق خو نه وغه چې نوې بدلون به ولیدو د نبی علیه السلام په اعمالو کې د نبی علیه السلام په ژوندۍ مبارکه کې د نبی علیه السلام په قول او فعل کې نوې بدلون به ولیدو نو بیا به تپوس کو مونږ د خپل دین باره کې نه چانه تپوس نه کوو د عبادت باره کې تپوس نه کوو حالانکه دا ټول متعین شوی دي دا ټول لیکل شوی دي دا ټول د کوم نه هغه محفوظ دي لیکن زموږ استادو د لپاره ضرورت څه ده مسائل راغله د علماو ته رجوع کوي د فضائل او علم استکوي علماو ته رجوع کوي یاره رمضان مبارک راغی پر رمضان مبارک کې مال څه کول پکار دي د رمضان مبارک د میاشت څنګه تیرول پکار دي مال پدې کې کم کارونه خدي او کم کارونه بد دي زه رمضان مبارک روزه څنګه کېدم
د رمضان مبارک سحری څنګه وکما پېشمنی اهتمام څنګه وکما ماخام د دعاګانو اهتمام څنګه وکما بیا د سار نواله د ماخام د اذان پورې دا ورځ څنګه تیر کم نه تاسو جو دغه نشته احکام معلومول د دین معلومات حاصلول دا به د دین به شرم چې کوم دې معلومه زما استاد په شان خلک دا نشي معلومه یو موقع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایله چې جنت دا د الله مهمان خانه ده او دا جنت د دین به شرم خلکو چې کوم دې د الله نه حاصل کو صحابه تپوس کې یا رسول الله د دین به شرم خلک څه مراد وی چې په دین کې شرم نه کوي د هر خبره تپوس کوي وی هغه خلک چې کوم دې الله جنت ته داخلي نو نن موږ عبادت څنګه کوو او تاسو ته پته معاملات څنګه کوو او تاسو ته پته ده معاشره کې ژوندۍ څنګه تیرو موږ او تاسو ته پته ده د کور ژوندۍ زموږ او تاسو څنګه ده د بهر ژوندۍ زموږ او تاسو څنګه ده د جمعه ژوندۍ زموږ او تاسو څنګه ده د بازار ژوندۍ زموږ او تاسو څنګه ده د معاملات ژوندۍ زموږ او تاسو څنګه ده د سفر ژوندۍ زموږ او تاسو څنګه ده د حضر اقامت ژوندۍ زموږ او تاسو څنګه ده موږ او تاسو ټول ته معلومه ده تاسو نه کوو کنه بس افرأيت من اتخذ الهه هوا خپل نفس او خپل الہ او معبود جوړ کړي چې دایره ته سوې باغی باندې روان مړه سب الله د عالم نه تاسو کومه د مفتی نه تاسو کومه د قاری نه تاسو کوم ځان با کړو ما اے دا الله بندا په دې باندې الله اجر کې خو دې چې ته د یو عالم نه د مسلې تاسو کې کنا تعالی د یو کال د بیریا عبادت ثواب الله درکړي هغه مسله که تا ته معلومه بیا هم دا غي تاسو کې نو د یو کال د بیریا عبادت ثواب الله تعالی درکړي او هغه عالم نه د 2 کالو بیریا عبادت ثواب الله ورکړي ډبل او بیا زما عزتمندو دا د رمضان مبارک دا د قران په مناسبت سره میاشتا حدیث پاک کې راځي چې کله به د رمضان مبارک میاش مبارک شروع شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول معاملات پر خودل وظایف پر خودل تمام معمولات زندگی به پرې خودلا او قران کریم دور به شروع کو حضرت جبرئیل علیه السلام با ټول میاش د نبی علیه السلام سره یو پیره ورته خپل قران او بیا به نبی علیه السلام نه قران او ټول میاش لیکن چې کله د وفات هغه میاش راغلا او د وفات د زندګۍ الله رب العزت ذات غوښتو په هغه کال د رمضان مبارک باندې نبی علیه السلام د حضرت جبرئیل علیه السلام سره 2 پیری چې کوم دی د قران کریم ورت کړو 2 پیری د الله کلام اړول نو نبی علیه السلام په دې مبارک میاش کې ټول معمولات پریدي وظایف پریدي او د الله رب العزت نو ټول کارونه پریدي صرف قران لغاړه ورکړي قران وای زمون د دین امامان امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک رحمه الله او امام احمد ابن حنبل رحمه الله او نور ډیر محدثین مفسرین علما او ډیر نیکان خلق دا غوی د زندګۍ معمول هم داو چې د رمضان مبارک میاش په شروع شو ټول معاملات په ختم کړل صرف د قران تلاوت په او تر دې پورې راځي چې محدثین د زمانه د حدیث افتاء به پرې خودا د حدیث نشو اشاعت به پرې خودا د حدیث لیکل به پرې خودل د حدیث ویل به پرې خودل صرف قران له غاړه ورکړه الله کلام به وسارو یو قران به سال شروع کو مقام به ختم بل به مقام شروع کو سال زموږ استاد زندگی پر رمضان کې څنګه تیریږي غفلت والا خوبونو والا تاشونو والا لډوګانو والا موبایل والا دا زموږ استاد رمضان دی دا سراسر د دنیا او د آخرت نقصان دی د اعمالو زیاده ذکر قرآن کریم کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس
حضرت ابراہیم علیہ السلام باندې چې کوم صحیفه الله نازل کړي هغه په رمضان کې حضرت داؤد علیہ السلام باندې چې کوم آسمانی کتاب زبور الله نازل کړو هغه په رمضان مبارک کې حضرت موسی علیہ السلام باندې چې انجیل کم کتاب تورات کم کتاب الله نازل کړو آسمانی هغه په رمضان مبارک کې او حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام باندې چې کم کتاب الله رب العزت نازل کړو آسمانی هغه په رمضان کې او قران کریم په رمضان کې د رمضان مبارک د قران کریم سره داسې واسطه ده دا دواړه لازم او ملزوم دي دا یو بل ته معلوم دي دا الله رب العزت ته چې څنګه رمضان وخت دی داس په رمضان کې د الله د کلام تلاوت وخت دی مسلمان وای دی په رمضان کې چې کوم دی د الله د کلام تلاوت نه کوي دا کې دی نشي په نور ورځو کې د قران کریم حق چې کوم دی حق ادا دی امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جمهور علماء قول دا دی چې په کال کې دوه پیری نازل خوان مسلمان لا د قران کریم دوه پیری ختم چې کوم دی دا د قران کریم حق دی په نازل باندې په کال کې دوه پیری په عام ورځو کې په کال کې دوه پیری د هر مسلمان کلمه گو د پاره او د هر قران خان ویلو والا د پاره چې کوم دی په کال کې دوه پیری دا د قران کریم ختم چې کوم دی دا ضروری دی دا د قران کریم حق دی او بیا زما عزتمندو په رمضان مبارک کې د قران کریم د دې تلاوت چې موږ او تاسو څومره اهتمام کوو دومره زیات اجر دی حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چې په رمضان مبارک کې د هر عمل بدله چې کوم دی د هر عمل د هر نیک عمل بدله هغه الله دوګنه چوغنه کی بڑاو کیا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها بغیر رمضان کې دیو عمل نیک عمل بدله چې کوم دی هغه یو پلس باندې دا او بیا په اخلاص سره چې څومره په هغه کې اخلاص وی للهیت وی يروي د الله د رضا د پاره وی د الله د خوشنودۍ د پاره وی د دین د سربلندۍ د پاره وی د احیاء فی الدین د پاره وی نبی هغه چرته وو سو تعالی ورسه داغه د درجه لیکن د رمضان مبارک د میاشتې هر یو عمل بدله چې کوم دی هغه 700 ګونه الله رب العزت چې کوم دی زیاتې مونږ او تاسو فرض مونږ کو په عام ورځو کې د یو فرض مونږ بدله چې کوم دی هغه مختلف احادیث دي یعنی 25 درجه 26 درجه 27 درجه او چې ځان لیکو دا د جماعت سره دي او چې ځان لیکو یو فرض په یو فرض باندې حسابي او پر رمضان مبارک کې چې موږ او تاسو یو فرض نیکی وکړو یو په اویا باندې الله رب العزت چې کوم دی هغه زیاتې یو په و سبا باندې کوم دی الله رب العزت داغي بدل ورکړي لکه په غیر رمضان کې چې یو نیکی نه فرضي سره یو کی یو په یو حسابي کې هغه په رمضان کې یو په 70 باندې حسابي او بیا زما عزتمند د رمضان مبارک میاش مبارک میاش رحمتونو والا برکتونو والا غم قاره والا او د مسلمانانو د روزه زیاتولو والا میاش مبارک میاش په دې مبارک میاش کې الله راضي کول دا د هر مسلمان لپاره ضروری ده او بیا زما عزتمندو د منکراتونه د فحش زونونه د هوا د دنیاوی نقصاناتونه کوم دي چې د ایمان نقصان باغی کې کوم دي د اعمال نقصان داغي نزان بس ساتل پکار دي په رمضان چې څنګه درجه سیوا ده دا سی ور سزا سیوا ده او بیا زما عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې رمضان مبارک یو روزه دا د ثواب په نیت باندې د الله د پاره چې کوم دیونی صلا یعنی نیت داو چې خالص الله زمانه په دې عمل باندې راضي شي او دا د الله حکم دی نبی مبارک طریقه دا نیت برابرو
الله رب العزت ما تقدم من ذنب دا اگله پیچھے ټول ګناهونه الله ته معاف کړي. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او د رمضان مبارک په میاشت کې چې کوم دی قیام کو تراویح وکړلې زما عزتمند علماء لیکلي دي په تراویح په هر رکعت باندې نه د تراویح په هر رکعت په هر سجده باندې د تراویح کاغه لنډي تراویح وی کاغه وګړي تراویح وی تخصیص پکې نشتا چې بس ته ختم ته ودرې کې تا ته باندې ثواب ملاويږي کته په لنډو کې ولاړې تا ته باندې سنن نه تخصیص پکې نشتا خاص نه دي کته د قران کریم ختم ته ولاړې او کته لنډو تراویح ته ولاړې د رمضان مبارک د هر رکعت په هر سجده باندې 1500 نه کوي الله رب العزت مقرر کړی او بیا بل یو حدیث کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د رمضان مبارک په دې هر میاش د دې میاش په هر شپه باندې الله رب العزت د جهنم نه قیدان آزادای او الله رب العزت د مسلمان روزدار د فارا په جنت کې چې کوم دي د سرو یاقوتو شپېته زره محلات چې کوم دي هغه تعمیرې شپېته زره محلات او په هر محل کې به شپېته زره دروازې الله جوړې کړي او په هر دروازه کې به شپېته زره کونډې چې کوم دي هغه د سرو د سپینو الله لګولي دا څومره لوی انعامات دي قالینونه مختلفي آرامگاه به مختلفه د ما عزتمند څومره بهترین اعمال صرف د رمضان مبارک په تراویح باندې د رمضان مبارک په روزه باندې او بیا زما عزتمندو دا فرض روزه چې موږ او تاسو دا معمولی خبره نه ده نن چې کم خلک صحت شتا بیماریو ته نشتا په بدن باندې برابر دي د رمضان مبارک روزه ضایع کوي دا ولې ضایع کوي د قیامت پر ورځ باندې زما استاد دی روزي اندازه او ته ولګي چې زما استاد روزه الله رب العزت څومره مقبوله ګرځولې دا او د الله پنيز باندې څومره اجر دی. یو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام ارشاد فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې د یوم الحساب په ورځ باندې با د عرش دلاندې الله یو وسیع دسترخوان خور کی منتهای نظر دسترخوان به الله خور کی او د الله د جنتونو هر قسمه میوه په باغې باندې پرتای د الله انعامات په باغې باندې پراتای د الله نعمتونه په باغې دسترخوان باندې پراتای او هغه ته وسوک ناسیمه او تا ورته ناسي د امت روزدار ورته ناسي د دې امت روزدار باغې دسترخوان ته چې کوم نه غیر چا پیرا ناسي او نور خلق په حساب کتاب کې چې کوم نه اخته هغه به دا اعتراض کوي دا کم خلق ته نن د حساب ورځ ده نن د کتاب ورځ ده نن د محاسبه ورځ ده نن د الله د قهر او د عذاب نه بچ کېدو ورځ ده او دا کم مخلوق دی چې د الله د عرش د سوري د لاندې دسترخوان ته د میوه پلاس باندې ناشتي او میوه خوري دا کم خلق دی نن خدای یې ورځ ده نن باندې خلکو ته پته ولګي کوم خلکو چې په دنیا کې حق روزي خوللې دي کوم نارینه او زنانو حق روزي په دنیا کې خوللې دي بیماری ورته نه وا عذر ورته نه و څه قسمه شرعي مسله ورته نه وا او د رمضان مبارک ولې یار دا خو ګران کار دی د دنیا کم ګران تنش کول رمضان مبارک کی روزي ګران کار دی دغه خو صحت ته عافیت ته رحمتونه دي برکتونه دي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي محبوب پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم تا دا وی یا رسول الله ما ته یو داسې عملو خیا چې هغه د اعمالو په اعتبار سره ډیر لوی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته ارشاد فرمایي روزه کېدو وی ما دویمه پیر بیا تاسو یا رسول الله ما ته یو داسې عملو خیا چې دا غي د الله پنيز باندې مقبولیت زیاتی او هغه په تمام اعمالو کې اوچتي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا ما ته وی چې روزه کېدو وی ما دریم والي تاسو کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته بیا وی چې روزه کېدو روزه د بدن زکات ته لکه څنګه چې موږ تاسو د مال زکات ورکو دا د مال زکات چې کوم دی په پیسو باندې موږ ورکو او دا د هغه حق ته دغه شانتي د بدن حق چې کوم دی هغه روزه ده او د بدن زکات چې کوم دی هغه روزه ده
او بیا د روزي نور هم ډیر فضایل دي الله رب العزت موږ ټول ته نصیب کړي او دا کم فضیلتونه چې ذکر شو الله رب العزت په دې کې زموږ استاد حصہ وګرځي نو ما عرض کو چې د قیامت پر ورځ باندې با خلق د حساب کتاب په مشغولتیا کې وي او امت محمدیه علی صاحب الرسول دې روزدار ته الله دسترخوان د نعمتونو د رحمتونو د برکتونو او د ثمرات او دغه چې کوم دې خورکړې وي دي بناسي دا غینه به خوراک کوي دغه خلق چې کوم په دنیا کې روزه نګدي په دنیا کې څه عذر نشته روزه نګدي بدن برابر دی صحت برابر دی کاټي واټي برابر ده لیکن بیا هم روزه نه حق روزه چې کوم دې خوري دغه خلق په چې د حساب کتاب په مشغولتیا کې وي دي بدا اعتراض کې دا کم خلق ته نن خو د حق نن خو سخت ورځ ده د الله طرف ورته فرشته اعلان وکي دا د امت محمدی اعلی صاحب الرسول هغه روزدار دي چې دی په ځان باندې سخت تیر کړي وا دي د الله حکم غړلې دي په دنیا کې د الله حق روزي چې کم دی کې خو دی واغې ته غاړه کې خو دی وا نن الله د دوی اکرام کوي او د دوی اکرام د چې د الله نعمتونه چې کم دی د عرش دلان دي دوی ته ملاويږي دوی به افسوس کی ارمان مو کی لگا د قیامت پر ورځ باندې کافران ارمان کی افسوس کوي ربما يود الذين لو كانوا مسلمين کاش کې موږ مسلمانان لکه مسلمانانو ته چې کوم نعمتونه الله په آخرت کې ورکړي د جهنم غټ نعمت څه د جهنم نه خلاصي د جهنم نه الله خلاص کی او کافر به الله جهنم دوی بوي کاش کې موږ هم دا کلمه ویلې وي ستاسو په شان دي کمزوري مسلمانان دی وي لیکن چې دا کلمه ویلې وي دایمي جهنم راته الله نه نصیب کړي نو دغه بوزخور خلق دغه د امت روزه خوراکي خلق دوی ته به کوم دي زموږ استاد د روزو اندازه د قیامت په غلوه سخت ورځ باندې ولګي چې دوی بیا افسوس او ارمان کوي چې کاش مونږ هم په دنیا کې روزه کې خو دی مونږ هم په دنیا کې لک شانتي سخت تیرا کړي وي لک شانتي سخت ده لیکن نعمت په ډیر زیات دي مزید در مزید ان شاء الله روان جمعه باندې بیا تفصیلی ذکر کوو یو خبره زبلو دا د دې میاشتې هر شپه هر ورځ هر منټ هر سکند رحمت دی برکت دی پدې کې دعاګانې قبليږي پدې کې د قران تلاوت قبليږي پدې کې چې کوم دې د الله رب العزت سره مناجات قبليږي دا د رحمتونو برکتونو میاشتا او زما عزتمندو چند مفسدات خلق داسي دي تاسو موږ هم په دې کارونه کې اوسېږو زموږ د کراچۍ د پښتنو قاسم نوم تللی دی کنه قسم درته خورم زموږ د کراچۍ د پښتنو نوم تللی دی په خیبر پختونخوا کې زموږ د کراچۍ پښتنو ته وې سو دا لنګماران قسم درته خورم بس وې دا پنجابیان دي دا سیندیان دي وې دا پښتانه نه دي نو یو بل نوم زموږ لاړ شي زما اوستا په دې کورونو کې دا غزینه با زما خويندې مېندې زموږ رونه زموږ بایګان زموږ ترونه زموږ ماماګان زموږ رشتہ داران زموږ کلیوال زموږ انډیوال زموږ یارا زموږ دوستان راغلي وي زموږ سره به رمضان مبارک روزي چې کوم دی هغه تیرې او د سحر د صبا په وخت کې د صبح صادق په وخت کې د الله رحمتونه نازلېږي د الله برکتونه متوجي کیږي الله د انسانانو مشکلات حل کوي او په دغه وخت کې چې کوم دی ډول له ډنګ ورکی څومره د شرم خبره ده هیڅ څوک نشته په مسلمانانو کې چې د دې ظالمانو لاس چې کوم دی هغه منع کی د دې ظالمانو لاس ونیسي چې ظالما دا د الله د قبولیت غړای دا دا د الله د رحمتونو غړای دا دا د الله د رحمتونو د برسات غړای دا دا د الله سره د مناجات وخت دا د قران کریم د تلاوت وخت دا د الله سره د ذکر اسکار وخت دا د الله رب العزت د غوښتو وخت ظالما یا ظالما یا ظالما تاسو په دې وخت باندې کوم دې ډول لټک وایي زما روزه خرابای ما ته ابتدا د دې خبرې کوي ظالما ستانه غټ ظالم په کائناتو کې نشتا ستانه غټ فاسق په کائناتو کې نشتا ستانه غټ خورغود او مرغود په دې دنیا کې نشتا چې ته د پښمنۍ لپاره ما د ټنګارې کوي نور ساسي وسیلې نشتا نور څه طریقې نشتا نور سلار نشتا ظالما چې ته هغه سر نه راولېږي او په هغه سر باندې ولګي دا هغه سر نه ولګي په هغه سر باندې زما د کارونه په تلسو په شلو کلو کوڅو کې چې کوم نه ته وګرځي او یو ډنګ دې جوړ کړي یو ډنګ دې جوړ کړي یو ډنګ دې جوړ کړي ته زما د روزي ابتدا په دې باندې کوي
تمار وجد په دې وجه باندې په ما باندې نیسي ظالمه یا ظالمه زما خپل ایمانی غیرت ته زما دی په ذات خدای قسم زور په سره ورته مال ني سمای دی دیوال ته ولم خدای دی بيو باسا تله انسان دا کم حال دی جوړ کړی دی ټیم راواخله وې ټنګوا ډبر راواخله وې ټنګوا نور اسزریا دا یو د فسق کار دی یو د ګناه کار دی تاسو د علماونو تاسو کوي د ډول आवाज دا څومره بد دی په میلونو لري با نبی علیه الصلاۃ والسلام د ډول आवाज اوریدو په خپل مبارک غوګونو کې به کوته ورکړي صحابه وته تاسو کوي یا رسول الله دا ولې دې سره شیطانان حاضری کی دا د شیطانانو موسیقي دا د شیطانانو د حاضرینو وخت په میلونو لري نن زما استاد دروازې ته وایي اے تمره زړتو زما استاد ایمان جنازي وزي زما استاد ایمان تمره کمزورې شوی دی نن موږ هغه ته خاند زموږ واړه ورپسې په پېشمنی کې خلاصي الکان پسې په پېشمنی کې خلاصي ځوانان پسې په پېشمنی کې خلاصي ډول والا مخ کې او دغه میراثیان ورپسې زما دې په ذات الله باندې قسمي د دې میراثیانو په وجه باندې د دې ډول والو په وجه باندې زمونږ د حیا او د عزت دا پرتوک د پښتنو دا په شنډای کې بیا ځوړندې وره دا به د جمعات په دې اوچتو ستونونو کې چې کوم دی ځوړندې او د خیبر پختونخوا خلک چې کوم راغلي په ملمستیا باندې هغوی به زینا هغوی به څه وایي چې د خیبر پختونخوا خلکو په کراچۍ کې غداسې پښتانه پاتې کېږي چې د هغوی سحري د هغوی پېشمنې د هغوی ابتدا د روژې هغه په ډول باندې کېږي څومره د شرم خبره ده غیرت وکړئ لږ شانتي ځان بیدار کړئ نور ورته اسم ووایه وایي د میراثي زویه په خپل کور کې وغږوه ما روژه مه خبره خرابوه ما پېشمنې مه خرابوه څومره خلک په دغه وخت کې په تهجد کې پراته څومره خلک په الله ته په مناجاتو کې ولاړ څومره خلک په تلاوت کې مشغول څومره خلک په الله سره په خلوت کې چې کوم دی لګي او دا ظالمان خدای دې تبا کړي رب ذوالجلال یو سړی په بل ور زما سره شروع کوم ماتي کاری سب دا کو جایز دي मैं कमीज और पर्तुगोड़ा पर रोड के घर से मैदान जायज़ था एक बड़ा आदमी गैरत था इधर साहबों को वक्त दाऊ साहबों बजे गंदे डूलू अल्लाह अकबर कबीरा गुस्ताख साहबा रब ज़ुल जलाल ने तबाह कमाई वो साहबों बांधी बहुतान लगाई दला जलिया कमीना खन्नासा तो यो रिवायत के चरते माता हो गया यो वाक़या के चरते माता हो गया जो साहबा इकरामो डोल औरे दले दे या डोल वाले दे यही पडोल बांधे रोजा माते कड़े था यही पडोल बांधे शहरी जी गंदे पेशमाने कड़े रे माता हो खाया जालिम को साहबों बांधी बहुतान गए वो खैरुल कुरून पर ज़माना क्यों था अल जालिम है पागने कान खल को बांधी मोहतान खुदा दे तबाह कर रब ज़ुल जलाल सफर तो दुआ न कुम सफर तो माँ होर तो बेगा पढ़ा वालों रब ज़ुल जलाल ने दुआड़ा ला शल का जमा कोर वालों तो रब ज़ुल जलाल ने पदवाड़ो ला सुबानी दाने रहो के जवाब दाम द ईमान यू अदना दर्जा दवरे इसलिए कि वर्ता बदू हो रही मखलीवे हो गए वदरी गए वर्ता हुआ है वर्ता दाज़ मौस्ता फ़र्ज़ दी दाज़ मौस्ता हक दे दाज़ मौस्ता दिन मामला दा दाज़ मौस्ता रोज़ी मामला दा दाज़ मौस्ता अल्लाह मामला दा दाज़ मौस्ता दीन इस्लाम मामला दा मुंग मिरासियान नहीं हूँ मुंग दमान नहीं हूँ मुंग अदाकारान नहीं हूँ मुंग मुसलमानान हूँ जमा उस्ताद पुख्तो जनाजा हुआ तला जमा उस्ताद पुख्तो द हया सादर द सब न कुछो माँ उस्ताद आइंद मिरासियान उन्हें मुँह लगे दो पमा उस्ताद आइंद डोल बाजे वाले नु मुँह लगे दो खुदा राज़ी मखनीवे हो गई जता उस्ताद ब्याह उसको दी मखनीवे हो झगड़ा में कवाई वही माँ टकवाई माँ सिर्फ पसी रहूज़े और तवा भाई दा तस्सा कैसी चल दी
کم د مور واده دی د مور ډولۍ دی را روانه ده زمړه وای د مور په ډولۍ پسې د طلاقي تر راځي زما کوسي ته زما دروازې ته ودرېږي ډول وای زما روزه ده زما عبادت دي زما د الله سره معاملات دي خدای دې بیخو باسه چړتا او که بیا دومره هم نشي کولای زما عزت مند دومره غیرت هم در پکې نه دومره ایمان جذبه هم در پکې نه بیا ورته په دې خله باندې خیر یو خدای دې تباہ کا چې چا ودرول هغه دې خدای تباہ کی الله دې آل او نال نه کوم دې اخلاص کی الله دې پکور کې آفتونه وګرځي الله دې پکور کې چې کوم دې بیماری راوړي الله دې په لا علاج امراضو کې مبتلا کی رب ذل جلال دې دغه ډول والا چې کوم خلق دې چا ودرولي چا راوستي چا ورته ویلي چا په منشا باندې چا په مرزي باندې خدای دې ټول تباہ او برباد کی رب ذل جلال مونږ مسلمانان یو مونږ کافران نه یو مونږ اهل حق یو مونږ یریدل والا نه یو مونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد یو چې جنازه د جیل نه وتلې و په حق باندې مونږ قران والا یو مونږ علماء دیوبند والا یو د علماء دیوبند تاریخ وګورئ کنه د علماء دیوبند څه تاریخ دی دوا ورته ما کوي خیر ورته کوي قسم د زړه د اخلاص ورته خیر کوي نشه راوته پسې مخنیوي نشه کولای ودرې دی ورته نشه خیر ورته پکړ کې چوڑ خدای دی وای تبا کا خدای دی پلاسو کې دانې راوړه خدای دی پلاسو کوشل کا خدای دی په نظر باندې ړون کا خدای دی کور ته واپس بو مزه خدای دی بی خوبه سوایا چې بدی منکر کار باندې چې کوم دې ته چار غولې هغه خلق ته خدای تباہ او برباد کیستا سره فتوا زمانہ واخلې دي ګناه نشته ګناه پاږي کې چې وسړی ښه کار کوي او ته منع کوي دې کې ګناه نشته سم وو بیخ دیوا سره اله بل استا ابتدا د روجي دې نه کې الله رب العزت زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي تفصيلات ګناهونه دې الله معاف کړي الله رب العزت رمضان المبارک عبادت زموږ استاد مقبول او پورو ګرځي او الله رب العزت منکرات نه د فاحش نه د لا یعنی نه د هر قسمه مفسدات نه چې کوم دی الله زموږ استاد د روزي زموږ استاد د عبادت زموږ استاد د ایمان د زیاه حفاظت کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین